د چارسدې په تورنزو کلي کې د اول خان رسوا ادبي تحریک لخوا د مشاعرې غونډه را جوړه کړې شوې وه، چېرته چې دغه مشاعرې د سرپرست نذیر احمد نذیر د دوو کتابونو مخکتنه خمه شوه. دا غونډه د خیبر پښتونخوا د وتلي شاعر عباسین یوسفزی په مشرۍ کې شوې ده. په دې غونډه کې د پښتونخوا صوبې د لرو پرتو سیمونو راغلو شاعرانو د خپلو خیالاتو څرګندونې د شعر په ژبه وکړې. تسراب همزول يوم القريب بطر مرقمي هاديجي همزول يوم القريب دلاري دا قدري رسخاتك العشي مخصي رسخاتك بطر مرقمي هاديجي بطر مرقمي هاديجي همزول يوم القريب بطر مرقمي هاديجي دلاري دا قدري دلاري دا قدري میادونا د بچپن دي مینې ارمانونه پټ د فندي تکلو نخیت دې د علم غرب لمندي. د کتابونو لیکوال نذیر احمد نذیر د راغلو ټولو مېلمنو مننه وکړه او د خپلو نورو کتابونو په هکله یې وویل. دا بیسیکلي زما دوه کتابه چې اوس کوم راغلي دي اخرني دا بیا هغه ماښام دی او دا لارې دا ګودرې دا د اول خان رسوا ادبي نن تحریک شو دی نه مخکې جرګه وه د اول خان ادبي تحریک د طرف نه دا دواړه کتابونه چاپ شو نو بس هغې نن دا یو پروګرام را جوړ کړی دی ملګرو له زحمت ورکړی دی ټولې دلته راغلي دي نو بس په هغې باندې یو پروګرام دی زما خو ټوټل کتابونه 4 دي. لومړنی کتاب چې کوم راغلی هغه دا هغه ماښام په نوم باندې بیا وختونه او بل کتاب بیا هغه ماښام دی او دا کتاب چې دا لارې دا ګودري ټوټل 4 کتابونه دي. نو دا شاعري تقریبا زیاته زړه ده 2015 پورې چې کومه شاعري شوې ده هغه ده او د هغې نه بعد دی خوا نوره کومه شاعري چې موجوده ده انشاءالله هغه به هم د کتاب په شکل کې را روانه ده او د دې راتلونکي کتاب چې دی هغه به هم د اول خان رسوا ادبي جرګې د طرفه راځي تاریخ نه هغه دستور په لار دا 5 کتاب به انشاءالله. په دغه موقع د اول خان رسوا ادبي تحریک صدر ارشد جان شاهکار په خبرو کې د راغلو شاعرانو شکریا ادا کړه. په دې مشاعره کې صالح جان، فلک شیر خان، اقبال شاکر، صادق احمد، پروفیسور اول خان او نورو ګڼو شاعرانو ګډون کړی و. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400